اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره له خبرو پرته بله لار نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤله وایي چې مشارکت د طالبانو دولت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی او طالبان د بشر حقونو ته ژمن پاتې شي. د اروپایي ټولنې د چارواکي ټینګار کوي چې که له افغانستانه د بهرنیو وګړو وتو ته طالبان اجازه ورکړي، د ټولنې غړي باید د نورو پناه غوښتونکو منلو ته هم تیار اوسي. طالبان بیا وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره به د اړیکو نوې څپرکی پرانیزي. غواړم په همدې باندې تم شم بحث وکړم. د ویډیو کانفرنس له لارې له ما سره صلاح الدین سعیدي د سیاسي چارو تحلیلګر او فعال لندن څخه له ما سره وصل دی. غواړم د دوی نظریات هم واخلم. ښاغلي سعیدي، تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تاسو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم احترامات. زه ستاسو په خدمت کې یم. کور مودن. سعیدي صاحب، څه ډول یې ارزوئ د افغانستان موضوع تر دې حده پورې رسېدلې چې د ټولو اندېښنې راپارولي دي. اروپایي ټولنه وایي چې موږ له طالبانو سره د خبرو پرته نوره لار نه لرو. په څه معنا باندې؟ له یوې خوا دوی وایي مشارکت د خبرو په معنا ده او دا د دوی د دولت په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. اندېښنه چیرته ده؟ آیا دوی به د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي که نه خبرې به وکړي نتیجې ته به سره ورسیږي؟ مننه. یو داخلي اړخ د مسلې دی، بل نړیوال اړخ د مسلې دی. دا چې نړیواله ټولنه همغسې چې په دوحه کې خپلو ګټو ته اولویت ورکوي، د افغانستان خلکو مشکلات په نظر کې ونه نیول، که اوس هم په همدې باندې تنها تمرکز وکړي نتایج به یې بد وي. دا چې طالبان څه تعهدات کوي او نړیواله ټولنه څه غوښتنې لري او اوس هماغه عین مسائل تکراریږي، دا تقریبا نوې خبرې نه دي. هو، مصالحه، مذاکره، روابط، دا انساني غوښتنه ده، دا پر ځای خبر ده. اما که په دې کې یوازې د نړیوالې ټولنې په اصطلاح غوښتنې او هغه هم چې هغه افرادو ته چې بهر ته ځي دوی ته فرصت ورکړل شي او طالبان هم دا مني، دا د یو څه شي ګویا دی چې دلته یو سلسله اصول نه مراعاتېږي او نړیواله ټولنه که په دې باندې خوشحاله کړي ځان چې دغه دوی فرصت ورکړي چې خلک تللی شي بهر ته. زه فکر کوم دا د حل بنیادي لاره نه ده. په میلیونهاو انسانان تشویش لري په افغانستان کې، په میلیونهاو انسانان د رواني تکلیف سره مواجه شوي دي. په سیاست کې د طالبانو نه تر اوسه پورې چې د ملت د ارادې پر بنیاد باندې به حاکمیت منځته راځي، تر اوسه پورې څرک نه لیدل کېږي. د خلکو حاکمیت خپل ځان ته تعبیر او تعریف لري. په اوسني حکومت کې چې دوی اعلان وکړ او استدلال کوي چې دا زمونږ حق دی چې تمام امور باندې مسلط شو، دا یو سلسله نور هغه بنیادی شیان دي که نړیواله ټولنه ځان وغولوي، زه فکر کوم غولولی شي، اما عواقب یې دې ته هم بدي چې د افغانستان خلکو ته هم دا اوس بد. سعیدي صاحب، تر کوم ځایه پورې چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ته اړتیا لري. افغانستان په ټوله کې د نړیوالو په مرستو باندې ولاړ هیواد دی. سمه ده چې موږ زیرمې لرو، هر څه دلته په افغانستان کې شته، اما په هغه کچه باندې موږ ظرفیت نه لرو چې له دغو شتمنیو څخه موږ ګټه پورته کړو. په ټوله معنا باندې زموږ تیر حکومت هم او اوسنی حکومت هم که چیرې مرستې ورته ونه رسیږي، موږ له بشري ناورین سره مخامخ کیږو. څومره اړتیا لیدل کیږي چې په کور دننه طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیسي؟ په امنیتي لحاظ باندې که چیرته یو هیواد خپله ټوله بودیجه په خپل امنیت باندې مصرف کړي، نړۍ دومره وړه شوې ده چې دا هیواد به په مستقله توګه ونه توانېږي د خپل امنیت نه دفاع وکړي. منګه نړۍ ته او نړۍ منګ ته ضرورت لري. کله چې منګه وایو نړیوالې ټولنې مرسته او د نړۍ یو شمېر سیاسون د افغانستان ته د مرستې خبره کوي، تر ډېره حده پورې په دې خاطر په ما په اصطلاح ښه نه لګېږي
چې د افغانستان خلک د ترور او د دهشت او د نړۍ د امنیت د ساتلو په برخه کې په اول لاین کې قرباني دي د قرباني ورکړې ده. افغانستان سره مرسته د نړۍ سره مرسته ده. زه دا د مرستې کلمه سره لږ زره موافق په دې نه یم چې دا د یو شریک او ګډ کار پر بنیاد باندې یو شمېر خلک په اول قدم کې چې د افغانستان خلک دی قرباني ورکوي. سعیدي صاحب منئ تاسو هم چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د جګړې ډګر ګرځېدلی؟ په یقیني ډول باندې دلته د امریکې د روسانو چینایانو جګړه روانه ده، د ایران او د امریکې جګړه روانه ده. منګې سربازان یو، منګې د اور لرګي هستو. په دې خاطر باندې د نړیواله ټولنې وجیبه ګرځي چې په افغانستان کې رسالت ادا کړي. اما په دې لړ کې زه تاکید کوم چې هو مذاکرات دې وشي، د نړۍ سره باید مذاکرات او تفاهمات وشي، اما یو سلسله بنیادی قواعد او اصول دي چې لا تر اوسه پورې په هغه باندې څوک نه غږیږي. هغه دا دی چې یو حزب، یو سازمان، یو حاکمیت چې جوړیږي هغه ځان ته اصول او قواعد لري. زه په دې باندې تاکید لرم چې د طالبانو نه غوښتل چې امارت اسلامي نه تیر شه، د هغه نه تیر شه، د نه تیر شه، د ښځو حقوقو مورد کې دا وکړه هغه وکړه. زه فکر کوم په سیاسي مذاکراتو کې دا خبرې او دا مطالبت له سره خطا وي او په دې 3 کالو کې خطا دي. طالب همغه دی چې دی، مفتي همغه دی چې دی. دا چې درست دی که دا درست نه دی دا د هغې کار دی. اما که چېرته غواړي په ټولنه کې یو اصل، یو ارزښت، یو بنیاد تطبیقیږي، د هغه د تطبیق نه مخکې باید د هغه مشروعیت د ملت نه واخیستل شي. په افغانستان کې ملي بیرغ، د طالبانو بیرغ او یا نور بیرغونه د هر چا خپل حق دی. ابا که چېرته زه مسلط شم د ملي بیرغ په ځای خپل حزبي بیرغ ولګوم، د عدالت نه دی. نړیواله ټولنه په دې مورد کې پټه خوله پټه پاتې ده. افغانستان خلک ناتوانه دي او یو سلسله نور اصول دي چې د دې په ځای چې طالب ته په ترویه کې فیصله وشوه چې امارت اسلامي به نو نه راولي او هغې راوسته، د دې غوښتنې پر ځای ورته ووایي چې څه شی چې غوښتل غواړې هغه مشروعیت دا دی چې آیا ملت یې در سره مني که نه مني. په دې مواردو کې تر اوسه پورې توافقات نه دي شوي او نړیواله ټولنه تنها په خپلو ګټو باندې مصروفه ده او د افغانستان خلک په عمل کې تنها پرېښودل شوي. دا هغه مشکل دی. شکر. څومره اړتیا لیدل کېږي سعیدي صاحب چې نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي؟ ځکه موږ د همدغه جزیرې یوه برخه یو. موږ د دې جزیرې څخه جلا نه یو چې موږ ځان ته داسې قوانین او مقررات وضع کړو چې له نړیوالې ټولنې سره مو اړیکې سمې نه وي، د دوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې یا د نورو هیوادونو سره مو قوانین کاملا توپیر ولري اسلامي هیوادونو سره. نو دې ته په کتو څومره اړتیا لیدل کېږي چې نړیوال معیارونه هم د نظام په جوړښت کې په پام کې ونیول شي تر څو مشروعیت ورته ورکړل شي. تاسو وړاندې اشاره وکړله چې نړیواله ټولنه په خپله ګټه باندې لګیا ده، د ښځو حقونه، مثلا مدني حرکتونه، د بیان ازادي. دا هغه څه دي چې شاید د نورو دپاره ارزښت ونه لري ولې د افغانانو لپاره ارزښت لري. دا 20 کاله جګړه د څه لپاره وه؟ که دې خواته وینې تویې کړي یا خواته هم وینه تویه کړې ده، که خواته وینه تویه کړې دې خواته هم په دې برخه کې ډېرې قربانیانې ورکړل شوي دي. نو بیرغ ته هم تاسو اشاره وکړله، دا هم د افغانانو لپاره، افغانانو تاسو وکتل شاته وینې تویې کړې په دې هغه باندې د بیرغ په پورته کولو باندې. نو دا طبعا ښکاري چې دا د افغانستان د خلکو لپاره ارزښت لري. څومره پکار ده چې دغه ارزښتونه هم طالبان په پام کې ونیسي او د نړیوال معیارونه هم. زه بیا تاکید کول غواړم، د زما د خلاصو خبرو یو سلسله باریکیګانې شته. زه په دې تاکید کول غواړم که طالبان یو ارزښت نه مني او علاقمندي لري او آرزو لري چې دغه بیرغ چې زما بیرغ دی، زما د حزبي او سازماني بیرغ دی، د افغانستان بیرغ شي، دغه غوښتنه د طالب نه اخیستل خطا کار دی. اما د دې دپاره چې دغه بیرغ ملي بیرغ شي دته د مشروعیت لارې دي، د ټوپک لاره د مشروعیت لاره نه ده. زموږ بحث بلې خواته لاړ نه شي
ډیر ځلې ماته ویل کیږي چې د دې دیموکراسي نه چې تاسو ور باندې تاکید کوئ موږ نفرت لرو. هو، که دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارادې پر بنیاد باندې حاکمیت، د خلکو د ارزښتونو او په اصطلاح معیارونو حاکمیت وي، دلته زمونږ دیموکراسي د هغه د نور نړۍ دیموکراسي چې په یو سلسله مسیحي یا یو سلسله نور اصول باندې ولاړه ده، په دې خاطر متفاوته ده چې زما اخلاق، زما ارزښت، زما د اسلامي اصولو په چوکاټ کې دی. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه په دغه مسأله باندې ډېر کله تاکید کوي چې تمام هغه ارزښتونه چې موږ یې لرو باید په افغانستان کې تطبیق. حال چې دا په افغانستان کې په دې نشي تطبیقېدلی چې زه مسلمان یم او زما دیموکراسي د اسلام په چوکاټ کې ده. دا یوه مسله ده خبره. اما هغه نقطې ته راشو چې دلته یو سلسله د یو وطن ارزښتونه، د یوې ټولنې ارزښتونه دي، یو سلسله عام قبول شوي ارزښتونه دي. د دې دواړو مطابقت ورکول او د هغه په نړۍ کې د افغانستان هماغسې چې تاسو ویلې یو منقطع جزیره د نړۍ نه ګڼل، دا نشي کېدلی. په دې باندې پوهېږو نورم، ستاندرد، یو سلسله نور شیان دي چې موږ نشو کولی منقطع. اما د دې دپاره چې دا له سر نه تحمیل کو، راځي چې د ملت سره یې منځته کېدو او د ملت انتخاب واخلو. د ملت انتخاب په یقیني ډول هماغه دی چې خپل ارزښتونه هم لرم، نړیوالو ارزښتونو ته هم توجه کوم او په دې کې داسې مطابقت دا به طالبان ومني، در حالی کې چې طالبان ویلې که چیرې تاسو تېره ورځ لوی درستیز په خپل خبري کنفرانس کې ویلې چې که څوک د تېرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره راپورته شي د طالبانو پر وړاندې، دوی به وځپل شي. نو دقیقه خبره همدا ده. جناب متقي وویلې چې موږ قدرت نیولی دی او په نړۍ کې داسې معمول دی چې څوک قدرت ونیسي په یو ډول باندې، نو هغه حق لري چې خپل افراد او اشخاص په تمام ځایونو کې نصب کړي. زه فکر کوم دوی په تیوریکي لحاظ باندې او نړیواله ټولنه هم په یو سلسله مسایلو باندې یو تشریحاتو ته ضرورت لري. په هغه ټولنه کې چې انتخابات وشي، د ملت انتخاب کې زمونږ په شرایطو کې د افغانستان 9.9% مسلمان ملت یو ارزش انتخاب کې، بیا هغه حزب، هغه سازمان، هغه حلقه چې دا انتخابات وړي دي، اکثریت وړي دی، هغه حق لري چې تمام اجرایی پوسټونو کې خپل افراد او اشخاص سعیدي صاحب، طالبانو په لومړني کنفرانس کې حتی ښاغلی مجاهد ویلي چې زموږ په حکومت کې به انتخابات ونه وسي. د دیموکراسي یو اصل انتخابات د هغوی بیخي دیموکراسي مني نه. خبره په همدې کې ده کله چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې زمونږ د طالبانو سره د خبرو نه بله لاره نشته. خطا په همدې کې ده چې یو سلسله سره خطونه دي چې د هغه سره خطونو نه په عبور کې خبرې ختمیږي. په دې خاطر باندې چېرته یو سلسله اصول ونه منل شي او د ملت ارادې ته او د افغانستان په شرایطو کې د مسلمان ملت ارادې ته توجه ونشي، دا مې ټوپک او دا مې زور، یا وژنم یا حلالوم او یا به یې راسره مني، بیا نو دا خو د جنګ لاره ده. په دې خاطر باندې طالبان باید په دې مواردو کې زه حاضر یم مناظرې ته، زه حاضر یم تفاصیلو ته چې دا د اسلام د اصولو سره کاملا برابر کار دی. د مسلمان ملت انتخاب د اسلام په چوکاټ کې دی. زه ملا لرم، زه طالب لرم، زه عالم لرم. زه ملت ته ووایم چې او ملت دا تاسو مسلمان هستئ، دغه مو اسلامي انتخاب دی، امارت اسلامي دا دی، ابل دا دی، راځي چې انتخاب وکړي. په دې خاطر باندې دلته عدم دقت د نړیوالو ټولنو په دې دی چې یو سلسله شیانو باندې یک طرفه تاکید کوي او په عمل کې هماغه وشو. دا چې بدون د ارادې د ملت د جناب متقي په دې باندې تاکید لري چې دا زمونږ حق دی، دا غیر مشروع خبره ده، دا منطقي خبره نه ده، دا اسلامي خبره هم نه ده. او دا چې موږ انتخابات نه منو او دا هم ټوپک او هر څه چې کوو، بیا نو د جنګ لاره ده. په دې خاطر باندې دلته یعنی دواړه خواوې په خپلو غوښتنو باندې ټینګار کوي. دلته زیان څوک کوي ښاغلی سعیدي، موږ د افغانستان ملت که نړیواله ټولنه؟ زه په دې کې هیڅ مشکل نه لرم چې طالب د هغه ارزښتونو دپاره چې 20 کاله 30 کاله 40 کاله قرباني ورکړې ده، د هغه په تطبیق کې د ارزو په شکل باندې کار وکړي. اما د کار کولو مفهوم دا نه دی چې
یو سلسله ارزښت د اسلام د مسائلو نه فهم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي پیشبینی کړی ده چې 22 فرقې یو فرقه به درسته فرقې په دې کې کوم خبره نشته دا چې د اسلام د اصولو نه یو سلسله مختلف تعابیر وجود لري دې کې هم خبره نشته ده تمام په باندې سیدي صاحب اړتیا نه لیدل کیږي چې هغه څه چې طالبان وایي هغه باید په واضح ډول تدوین شوی بیان شي مثلا هر څه سره طالبان توافق لري وایي موږ منو چې ښځې باید له کور څخه ووځي اما د شریعت په چوکاټ کې موږ منو چې د بیان ازادي باید شتون ولري د شریعت په چوکاټ کې موږ منو چې مثلا رسنۍ فعالیت وکړي د شریعت په چوکاټ کې دغه چوکاټ باید تعریف شي که نه دې ته ضرورت شته چې یو چوکاټ باید شتون ولري چې دوی د شریعت نه څه ډول تعریف لري خبره داسې ده کله چې موږ امریکا وایو کله چې موږ پاکستان وایو کله چې موږ طالب وایو په دې کې مختلف د قدرت جزیرې دي او مختلف تعابیر وجود لري په امریکا کې نطاق قصر سفید په پاکستان کې نظامیان دي په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دا شکل نه دی پیدا شوی هر څوک یو عامه خبره کوي ښه کار وکړي اما ښه کار څه شی دی د ملت اراده څه شی ده که چیرته د ملت اراده دا وي چې 8 نفره اوس د بدخشان نه راغوښتي دي او 10 نفره د فاریاب نه راغوښتي دي دوی په داخلي حزبي کارو کې کولی شي چې څوک د چا سره مشوره کوي ودي کړي اما د ملت ارزښتونه د ملت اراده په دې کې نه کېږي چې زه یو څو نفره راوغواړم او د هغه سره مشوره وکړم دا د ملت اراده ده دا په دې کې غلونه ده دا د قبول وړ نه ده دا منطق نه ده دا د خلکو د ارادې تمثيل نشي کولای اما که نړیواله ټولنه تنها وایي چې موږ ورسره باید وغږیږو اما یو سلسله سره خطونه دي که هغه نه مراعاتېږي دا خبرې په اصطلاح قول دی چې عمل نه لري او دا د قبول وړ نه ده خب د قبول وړ او د نه قبول وړ مسئله خو شاید اوس هم ځینې شیان موږ ته د منلو وړ نه ده ځینې شیان طالبانو ته د منلو وړ نه ده ما تېرېږي ولې څه شی چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیره مهمه ده هغه معیارونه دي چې باید په پام کې ونیول شي ښاغلی سیدي په جمعبندي کې وایو څه موضوعات د نظام په جوړښت کې د حکومت په رامنځته کولو کې باید طالبان په نظر کې ونیسي چې هغه هم د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ واوسي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره او هم دې ته چې طالبان په وار له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی په مشروعیت وپیژني د دوی نظام په مشروعیت وپیژني نو دغه موضوعاتو ته په کتو څومره په کار ده چې سربیره پر دې چې اوس نړیواله ټولنه ویلي چې موږ بیړه نه کوو د دوی د مشروعیت پیژندلو په برخه کې د دوی عمل کرد ته دوی متوجه دي چې دوی څه ډول کړنې ترسره کوي څه ډول قوانین رامنځته کوي دغه موضوعاتو ته په کتو طالبان څه ډول چلند وکړي چې د مشروعیت مسئله هم ختمه شي او په کور دننه هم د دوی نظام او حکومت د منلو وړ واوسي دا چې زمونږ اساسي اتکا او اساسي توجه د نړیوال ټولنې منافع دي زه فکر کوم د افغانستان د خلکو منافع او د افغانستان د خلکو تشویشونه او حالت باید بنیادی و اساسي یو زه غواړم په یو ټولنه کې تغییرات یا انقلابي دي او یا د تداوم پر بنیاد باندې د سیاسي مصالحې په چوکاټ کې دا تغییرات چې د ملت غوښتنه وه چې د بهرنیو حاکمیت د دې ځای نه ختم شي په افغانستان کې د اسلامي نظام په هغه تعبیرونو چې وجود لري عملی شي امنیت دی شي دا وشي هغه وشي دا د افغان ملت غوښتنه وه او په دې کې د طالبانو سره شریک دي اما طالبانو د تغییر د راوستلو دپاره انقلابي لاره غوره کړه په معقول انسان دغه انقلابي دوره کې چې تیر قوانین منتفي کیږي نوی قوانین وجود نه لري د لمبو یا معلق حالت ده دا هغه دوره ده چې ملت او قانونیت متضرریږي هوښیار حاکمان هوښیار په اصطلاح دولتداران یا طالب باید اعلان وکړي او اعلان کړی وای د حکومت چې اعلان وکړي
چې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې وو په استثنا د هغه قوانینو چې موږ یې لغوه کوو په انقلابي عمل باندې د اعتبار وړ دي دا د یو قانونیت جانب ته ځي دا چې تیر ملغا دي او نوی نشته دا معلق حالت د منلو وړ نه دی او طالبان مرستې ته او مشورې ته ضرورت لري چې په دې مورد کار وکړي دا چې د طالبانو دپاره مشروعیت تنه غوښتنه شي چې دا د قدرت منیوله موږ مشروعیت ومنئ دا خواستې باید د عمل سره هملارې شي د دې مشروعیت د حصول دپاره تنها په دې توافق کول چې که څوک ځي موږ ورسره ممانعت نه کوو دا د مشروعیت مرجع نه ده که نړیواله ټولنه په همدې باندې خلاصه کړي د افغانستان د خلکو سره به جفا کړې وي او دا د قبول وړ نه ده دلته باید په سیستمي مسایلو کې یو سلسله بنیادي توافقاتو ته ورسیږو که چیرته دا توافقات دا بنیادی توافقات چې د مشروعیت مرجع ملت ده اما زه خو سبا انتخابات نشم کولی زه تعهد کوم چې دا انتخابات تر یو کاله پورې وکړم بیا هم درسته ده فرصت باید ورته ورکړل شي اما که چیرته وویل شي او ویل کیږي چې انتخابات نه منم دیموکراسي و نه دیموکراسي یې پرېږده د ملت اراده نه منم په دې ملت د مسلماني باندې ایمان نه لرم هر څه چې پوهېږم زه پوهېږم زه ملا پوهېږم او دا خلک جاهل دي بیا دا نو د جنگ خبر ده او دا نشي کېدلی په دې خاطر باندې طالبان باید یو سلسله واقعیتونه ومني چې هاو په خپل رښتیا باندې په خپل سپین باندې په خپلې لارې باندې ایمان لرل باور لرل دا زما حق دی اما د دې حق د عملي کولو دپاره مشروع لارې د ټوپک لارې نه دي د حلالولو لارې نه دي د انفجار لارې نه دي د عذرزاري لاره نه دي دلته یو سلسله قبول شوي انساني اصول دي هماغه اصول چې حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بني ساعده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شو حضرت علی کرم الله وجهه د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شو تاسو تصور وکړئ که چیرته تنها په عقیدتي لحاظ باندې کېدلی که چیرته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وختل چې خپل جانشین تعین کی او هغه تعین کړی وای کوم مسلمان برات کړی و اما هغه کدا کارونه کتنا نامزاد ک وای راځه ما په ځای باندې مونږ ورکا دلته دې باندې قبل اول پکار دي چې ملت د مشروعیت مرجع ده چې دا اصل نه منو او په ټوپک باندې تاکید کو دا بیا د جنگ لاره ده او نړیوال ټولنه متاسفانه تر اوسه پورې افغانانو ته توجه لازمه توجه نه کړو په ډیرو ابتدایي شانو باندې پرې دی چې دا خلک وتښتي دا خو د حل لاره مننه سیدي صاحب کور مو ودان